الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. زما عزتمندو، حاضرینو، مسلمانانو رونو او بہر کورونو کے میندو خیندو اوریدن کو ستا سڑوان دے ما یوسو آیاتون مبارکات قرآن کریم الستل او یو حدیث مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماولست د موقع او د محل مناسب یو سو خبر کوم. اللہ د مالا د عمل توفیق را کی او اللہ د اوریدن کو لد عمل توفیق ورکی. کم آیاتونه چې ماولستل د دې رڼا کې او سو خبرې کوم. یو ما دا وې چې الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مومنانو د الله نو یریږي څنګه چې د الله نه د یری حق دی. مفسرین کرام اوگدے خبریں کئی او اوگدو وضاحتونه کئی، لیکن مفسر تھانوی رحمہ اللہ ناشنا خبر اکڑی دا غم زیدار دا غوئی تقوی دیتا ہوئی دا اللہ نا مناسب یارو تقوی دامانا کما ترکتم الکفر والشرک اترک المعاصی کلہا. سنچ مومنانو تاسو کفر پر خود دے و دو کفر نزان بچ کوئی. سنچ تاسو شرک پر خود دے و دو شرک نزان بچ کوئی. نو دارنگی دنیا کی چه سمر گناہو نکیگی داغا تمام گناہو نزان بچ گئی. نو دا مناسبی آرہ دا. علامہ فاسی محدث رحمہ اللہ دا تقوی مانا کئی. نو آغا تمام دا تقوی مانا کیا گناہو نا راٹولئی کم تا چه مفسر تانوی اشارہ کئی. آغا وئی تقوی دیتا ہوئی کہ سڑے دا کفر او دا شرکنا اجتنابو کی او دا بدعاتنا او دارنگی
لوی گناہونو نه اجتنابو کې او په وړه گناه باندې همیشګیری ونه کی. دا مناسب تقوا دادا چې تمام گناہونه انسان پریدي. داغ اسبابونه یو سبب چې دی آدھا نکاح دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء. د ځوانانو ټولګي تاسو کې چې کم یو سړی د نکاح طاقت لري فلیتزوج نو د نکاح وکړي فإنه أغض للبصر. ذکر دا نظر دیر بندون کے حفاظت کون کے دے واحسن للفرج. شرمگال را حفاظت کون کے دے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. او سوک چې د نکاح طاقت نه لري نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی فعلیه بالصوم. روزه دی نیوی فإنه له وجاء. دا به شهوت مات کې او دا به د ګناہونو د پاره د پاره یو ډالو ګرځي. قرآن کریم وی اتقوا الله حق تقاته. او داغي یو سبب دا دی چې انسان گناہونه پرېږدي نو نکاح وکړي. او چې کله انسان نکاح وکړ نو یو مطلوب دا دی د سړونا او د ښځونا چې قرآن کریم وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مومنانو ته وایي چې دیم د خپل نظر حفاظتو کی خکته کی او د خپل شرمګاونو حفاظتو کی. او دغه خبره مؤمنانو زنانو ته هم ده. رب کریم یو دا وایي چې اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بل دا چې مرګ د تعالی په داسې حالت کې راشي چې تاسو مسلمانان یې. اشاره د دې خبرې ته چې یو لمحه د الله د یاد نه او الله د ذکر نه غافل نشي. چې د الله یاد کې او د الله ذکر کې د ایمان کارونه کې نو مرګ به د الله هغې کې راشي. د یو انسان زندگی گناہونو کی تیریږي نو لازمی خبره د مرګ باغې کې راځي. او د یو انسان زندگی تیریږي طاعت د تابعداري د الله کې لازمی خبره د مرګ په باغې کې راځي. دویم آیت مبارکه چې ما لوستلو هغې کې رب کریم وایي اتقوا الله. مومنانو د الله نه ویریږئ. ایمانا کفر شرک او گناہونه پرېږدئ. وقولوا قولا سدیدا. وینا چې کوئی نو مضبوطه وینا کوئی د قرآن او د سنت مطابق. یصلح لکم اعمالکم. ستاسو اعمالونه به الله قبول کی. ابن عباس مانا کہ یتقبل اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. گناہونا با معاف کی. علماء کرام دا تفسیر ناشنا خبر لکی چی دا آیات با کل کل رسول اللہ کو مقد نکاوے. اشارہ دا دے خبری تا چی کل دا خزی و دا خاون معاملہ رازین و آغی کم دا اللہ نیارا پکار دا. او چی کل خزا و خاون جنگ جگڑی نکی نو چې جنگ جګړې نه کوي نو یصلح لکم اعمالکم. د دې اعمال به الله قبلی او بربزي. او چې کله د ښځې د خاون سره جنگ دی
د خاوند د ښځې سره جنګ دی او روزانه دغه معامله شروع ده، دا سبب ګرځي د عدم قبولیت د اعمالو. دارنګ دریم آیات چې ما لوستلی و نو هغې کې الله ناشنا اشارې کوي. یا ایها الناس، اور ټولو خلقو، الله ټول خلق مخاطب کوي او الله یو دو تنوي بلکہ ناشنا انداز کیا ایها الناس اتقوا ربکم، اور ټولو خلقو دا الله نه یرو کوي د خپل ربنا. او بیا د مخلوق د پیدائش درې اقسام ذکر کوي. تقوا خوراړي خو درې اقسام ذکر کوي د مخلوق د پیدائش یو د انسانانو. الذي خلقكم من نفس واحده، آغا الله چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی. آدم علیہ السلام اب الانس تے، د تمام انسانانو پلار چاغه پیدا کو بلا مور او بلا پلار د رب کریم د قدرت نشانه وا. نی مور او نی پلارو چې الله کله په پیدا کول راشي نو د خار نام انسان پیدا کی لکه آدم چې پیدا کړو نه مور وا او نه پلارو. دویم قسم ذکر کئی وخلق منها زوجها، او داغی نفس نے داغ بی بی پیدا کړه، داغ بی بی پیدا شوا داغ د نفس نا. حدیث کے راضی داغ د کیڑے پختئی نہ پیدا شوا. داغی پیدائش حدیث دا رسول اللہ دے دغه آدم نہ پیدا شوا. دا یو بل قسم خلقت اللہ ذکر کئی چې ز پیدا کوم نو دا سم پیدا کوم. او بیا دریم قسم ذکر کئی وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دریم آغا خلقت د انسانانو چې الله رب العزت د آدم او د بی بی حوانا بیا سړی او ښځه پیدا کړو. نن دنیا کې انسان ہی انسان په نظر راځي او دا د آدم مقصدم دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلو تزوجو توالدو تناسلو فإنی مباہم بکم الامم یوم القیامہ. نکاو نو کئی نسل ډیر کئی او بچی راړی زبستاسو په ډیروالی پرواز د قیامت باندې فخر کوم. دادو آدم مقصد قرآن کریم وی وابتغوا ما كتب الله لكم. د نکاح مقصد دا دے چې تاسو د نکاح چې الله تاسو لکم اولاد مقرر کړی دی هغه تلاش کوي هغه ولټوي. دا د نکاح مقصدو. د کافرو خبرو کې ملګا چا خاندانی منصوبه بندۍ کې لیکیا دی هغه غریب سره صرف د روټۍ فکر دی چې خوري بس. او دا هغه خلق اکثر چې کم خلق قرآن او حدیث نه مني صرف د خپل دفتر باندې ایمان دی او په خپل بزنس او په کاروبار ایمان دی. د ټولو نه ډیر کافر په دې حکم باندې آغی. دا اکثر په خزم کمزوری دا چې څومره مالدار کیږي نو د اکثر په خزم کمزوری
او بیا چې دی نو یو دوه روږې او سپږې راوړي د واده مقصد نه پیژني. کم روح چې الله پیدا کو دا قیمتي شی دی. سار ما طلباء کرامو ته مسند وی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نه د عزل باره کې تپوس شوی دی. لاوی ستاسو چې سکو پیغمبر پاک وی الله چې کوم نفس پیدا کړي نو الله به هغه نفس پیدا کړي اگر که په یو ګټه کې ولیم تاسو دا توی نه کوي الله به د هغې نه پیدا کوي. که ګټه ولې نی دا ګټې نه به هم الله پیدا کوي. چې کم نفس الله دنیا ته رالیږلی دی رالیږي د هغې اراده ده الله به هغه پیدا کوي. که تاسو هر څه کوئ د واده مقصد دا و. قرآن کریم دریم قسم خلقت د انسانانو چې ذکر کوي نو وبث منهما رجالا کثیرا ونساء د ښځې او د خاوند د میل میلاپ نه پیدا کیږي او دغه مقصدي شی دی. واده کې چې بچی راړي د واده مقصدونو کې دا دی کافر سره د ډوډۍ فکر دی او روح چې الله پیدا کو دا ډیر قیمتي شی دی. کم الله چې روح پیدا کو هغه الله بدل ډوډۍ ورکوي. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها لا نسألکم رزقا. من تاسو نه ډوډۍ نه غواړو. قرآن کریم وی نحن نرزقک ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. روزی ورکون کے آغا اللہ دے. اللہ روزی رسان دے روزی ورکئی. دا قیمتی روح چه خلق غواړي چه زما د کور والا رحم تراشی بچی کے راشی پیداشی دغه روح بیا موږ نشو را کنټرول کولی چې کله د هغې اجل راشي. ټولو لاړي ډاکټرانو لاړي وایي چې دی دې بچ شي. مور او پلاری ولاړي. که د انبیاو بچي ولې نه هغه د انبیاو بچي د هغې مخې ته وفات کیږي د انبیاو وس نشته چې بچي کی. ابراهیم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر بچے دے. دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاس کی وفات کی گی لیکن دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وسنشت چه دے دا روح دلار نشی او دا دے بدن ندیو نزی. زمائی عزتمند قرآن کریم دا دری قسم خلقت دے آیات مبارکہ کے ذکر کو بیان اشنا خبر کی. دا خوشگوار زندگی ازدواجی تعلقات دا پارا واتقوا اللہ الذی تساءلون به. تاسو چی یو بل ندکم اللہ بواسطہ باندے سوال کوئی. کاروبار کے سوک پیسی ساری کی دا اللہ پر نو یارے گا دا پیسے را کر. سوال کوئی دے او بلنا فقیر دا غریب مالدار نا غواڑی نو آغا تام دا اللہ واسطہ ورکی. پار معاملہ کی دا اللہ واسطہ ورکوئی نو دا آغا اللہ واسطہ چی اور کوئی نو آغا چی کم حقوق را لی گلی دی دا آغا اللہ نو یارے گی یو آغا حقوق دا خاون او دا خز ادا کی. والارحام او دا ارحامو دا خپل ولی دا کٹ کی دون اویرے گئی. ماشاءاللہ امام آلوسی رحمہ اللہ ناشنا خبر کردی دا و ناشنا مانا کئی. علامہ آلوسی آغوی مراد پا ارحامو سردیزائی کہ آغا اقربا دی کاغا من جہت النسبوی او کا من جہت النساء. کاغا استاد طرف نخبل لے
یا ستا د بیبي د طرف نه خپل دی، د دواړو به خیال ساتي. پلار له خیال ساتي ستا د وینې رشته ده، مور له خیال ساتي ستا د وینې رشته ده، دارنګې رور له خیال ساتي ستا د وینې رشته ده، دارنګې رویره له خورزی له رویرې له د دې خیال ساته. نو ګریات ساته هغه خپل ولی چې ستا د بیبي د طرف نه راغل د هغې خیال ساته. ستا سخر دی نو د هغه خیال ساته، نو ستا خواښې ده نو د هغې خیال ساته. سخر او خواښې د هغې خیال ساته. سخر ته حدیث کې پلار او خواښې ته مور ویلې شوي دي. کله د هغې غربتو تعالی الله وس در کړی دی، نو ځه او د هغې خیال ساته، د هغې سره لږ لاس کوه. دارنګې د هغې غربت ته ګوره، نو د هغې خپل وس مناسب ستا به کور والا هم خوشحالی او هغه چې کوم تعلق دی نو هغه هم خوشحالی. اول ارحام راړي دې دپاره چې دا رحم کټ نه کې، خپلولی کټ نه کې. داسې نه دا ما دوه خاندان یو ځای کړو، داسې نه چې تش د ښځې شي. نشنا اشاره کوي واده وکړه، بچی راړه، د واده مقصد ژوندی که، خو داسې نه چې تش د ښځې شي. د مور رشته کټ نه کې، د پلار رشته کټ نه کې. دارنګې چې دی نو د ښځې رشته کټ نه کې، د سخر سره رشته کټ نه کې، د خواښې سره رشته کټ نه کې. دارنګې پوپو در نه پاتې نشي او ماسی در نه چرته پاتې نشي، ماما در نه پاتې نشي. والارحام کې دې ته اشاره ده. صرف دا نه، خواښې بیماره شوه مولا تاو، دارنګې چې کوم دی نو مولا ګوټي ته یو آیات یادي الرجال قوامون. خواښې بیماره شي او ته وایي زویه که ستا خوښۍ دا به ما څخه 2-3 ورځې پاتې شي، زما څوک د خدمت نشته. نه، ستاسو حکومت اوس ختم شوی دی، کور ته راغه الرجال قوامون. مولا څه ناشنا استدلال ده وکړه. دا الرجال قوامون دا مطلب نه دی چې ته چې کوم دی نو په هغې رشتې ختمې کا او د خلکو بې عزتۍ شروع کا. تا ته صرف حاکمیت یاد دی چې ته حاکمې. دې نکاح کې یو رشته د حاکمیت هم ده خو د محبتیت هم ده. دا زندگی چې تیریږي دا به په مینه او محبت تیریږي. که ستا نظر په حاکمیت شته او د هغې په محکومیت دې شته نو محبوبیت درته نه دی یاد. محبوبیت ته به هم کتل غواړي. دا د مینې او د محبت رشته ورته وایي ټیک ده چې ته 2 ورځې وایې دا رستا خدمت کوي چې ته کله جوړه شو زه به راشم بوبیزو. هغه طرف نه هم دعا واخله. نو دلته دا نه چې صرف کور کې ناست دی او په کور کې صرف ژوند تیری د خپلې ښځې سره دا لږ د مور خدمت له لېږه چې هغه ځای کې ستا د مور خدمت وکړي. دارنګې د خپل ماما کاکا د هغې خیال ساته. والارحام دا کټ نه کې، ځکه الله رقیب دی، الله ګوري. زما بنده دله ما رشته جوړه کړه، دی دا رشتې ټولې د دې یوې رشتې دپاره کټ کوي که نه دی رشتې جوړوي. منګه تاسو له شرعي احکامو ته لږ نظر پکار دی چې شریعت زمانه څه غواړي. قرآن کریم دا وی ما یو آیات ویلو
وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. د دې ښځو سره چې ژوند تیروي بالمعروف، په ډېر ښه اخلاقو تیروي، په ښو اصولو تیروي. تھانوي رحمه الله ذکر کوي، وی الله سفارش کوي، الله سفارش کوي خاوند ته د ښځې په باره کې چې زما سفارش دا دی، زما حکم او درخواست دا دی چې دې سره گزاره کوه، دې سره گزاره کوه. ماشاء الله پیغمبر پاک اخلاق هم خائی، دا اللہ حکم هم خائی. استا سنے او تپوس کو پا ما باندے دیو ڈی آئی جی مثلا لورو آدشوا، داغ ڈی آئی جی لور دا، بل ڈی آئی جی راغ چکور دا زما دا ملگری لور دا، ادا دے بگور دیر خیال ساتے، ادا صد وڑا خزا خونه دا، دا خو چې کم دنو ډیره د اعلی کور دا. وګوره زمون تعلق ته خبردار ز شپارس کوم، بیا بستا طبیعت څنګه توا بیا دغه وای که زه غږ کومه نو سپارش په عمل کیږي، ازما خود ته ډیر ضرورت راځي او هغه پلارین نو سبال رانه تپوسم کول شي. څه کنه دا سورہ او 10 کې بلی گیا ہے، د غټ سړی لور می کړی دا او د پلار غټو غټو خلکو سره تعلقات دي او د دې باره کې سپارښم راغلی دی، ماله به ډیره گزاره کول غواړي. نو چې ډیره گزاره کول غواړي نو ډیر بے غیرته به چې د الله شپارس باندې خپېږي، ډیر بے غیرته به چې د الله رب العزت حکم باندې خپې راکاږي. الله وی گزاره کوه کنه. یاره ډیره غوسه راغلی وه، ډیره غوسه راغلی وه، اب بس پوه نشم چې کور ته رالم، بس غوسومه جي، بس چې غوسوم نو ما وی چې یو دوه درې. هی هی دا غوسه تاله کم ځای درتله چې کم ځای کې کمزورتیا وه، که دغه ځای کې دغه غوسه چې ته وایې نه پوهېږم پاگل کېدم، دکه غوسه چرته ده یو SHO په مخ کې راله، یا دغه غوسه د یو سپایي په مخ کې راله، د یو تانیدار مخ کې راله، بیا به د BP هائی نشي، بیا به د چې کوم دی نو چرته غوسه بره لاړه نشي، بیا به هغه ته وایي چې سوری جی ایکسکیوز می غلطی وشوه جی او خپوی نشم جی، خیر د غلطی شوی دا. نو هغه ځای کې د غوسه باندې نه BP آی شوه نه دا راله، خو چې کور ته رالی نو خبره بل شان شوه، ولې ځای کمزوری راغی. او دا عاجز سړي لور ده، دا عاجز ښځې لور ده، ستا لور چې واده شي د پښتنو ماشاءالله ناشنا ناشنا خبرې کوي، پښتانه چې چېرته لور ورکي دا خواښېګانې نه، دا چې چاله لور ورکي دا ښځه او د هغې زوم د دې د لور خیال ساتي. تاسو ته د دې ته خیال کړی دی چې د هغې د لور خیال ساتي، جامه وله راړي، پیزار وله راړي، او دارنګې چې کم نه نو کپړې مپړې پیزارونه او دا خوراکونه مراکونه دا را چلولي راړي. نو دا داسې کې زما زوم ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، زما د لور ډېر خیال ساتي. دا چې زوی له وکړي، دا چې زوی له وکړي، زوی د خپلې ښځې خیال ساتي، جامه جوړه راړي، ډله دی تش د ښځې دی، ډله دی تش د ښځې دی. هی هی بیا دته د هغه بل لور نه یاده چا هم د چا لور کور ته راوستې ده، یاره دی خو د هېڅ نه دی، راځه شپه هغې سره په ګوټ کې ناست دی، کوره کوره موږ له خو خواله هم نه راځي، هر څه باندې وله ګرماله راکاږي ختمې کي. هی هی تاسو دا خواښېګانې لیدلې دي؟ دا خواښېګانې چې دا چې داسې زومې چېرته لور سره سختي مختي وکړي که نه، نو دا د خاوند د پیسو نه یو پنډ پیسې راواخلي،
نو پیران خو ماشاءالله ډیر دي، نو دا ګرځي پیرانو باندې ګرځي. استاد چې سوره پیسې وای د خاون کور به تالا کوم، تاله بار سره اړم، خو استاد چې ګوره زما د دې زوم نه داسې ګوشتو جوړ شي چې زما لور ته کینی او پاسي داسې ګوشتو ته جوړ شي چې زما دی لور ته کینی او پاسي، چې ګوره یا استاد چې بس لولو لولو لټو بالکل لټو لولو، چې هغه ورته وایي چې کینه نه، چې دی وایي خاجي که نه بس راغلی یم داسې تعویض راله استاد یې وکړه چې هر څه باندې چې کوم نه نو دی تابعداري ښکلی تعویض استاد یې ای ته 2000 وایې که نه زه به دله استاد خیر دی 3000 درکړمه، که ته توره چرګه وایې زه به سره سپینه هم راولم، خو لکه الله تعویض راله داسې په کار دی مزېدار غوندې تعویض. نو هلته کې د خاون د هغې خپل زوم غصه خو سړی د خپلې لور دپاره، او چې کله د دې زوی د دې ګور ته غصه شي نو بیا دا راسې لږ لږ تیزی او که نه نو غوږ لږ نو دکه چل به وي نو او زویه خیر د خفه کېږمه اته ځان لمازغه لږ خیر د ساړه که خیر د دا شانتې ده د لاله چې کوم نه نو خدای چوکۍ ته خیال مه کې، چوکۍ ته خیال مه کې دا داسې داسې کوي چې والا مخکې دی دپاره مخکې دی دپاره دا غصه به کنټرول کول غواړي که نه یار که نه به کنټرول غواړي. مسلم کې یو روایت ته راځي، امام مسلم نقل کړی دی. الله الله امام مسلم رحمه الله نقل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو لاره روان دی، یو صحابي خپل غلام راګیر کړی دی، وایي چې راګیر کړی دی وایي ډبه 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 ډېر زیات وایي. الله صحابهونه دا بعضې کارونه چې به سرزد کېدل دا دې دپاره چې ما ستا دپاره الله قانون جوړ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله لاقدر علیک منک علیه، ته چې سوره په ده باندې قدرت والی زورورې نو ګورې الله د ده نه په ډېر په تا باندې قدرت والی دی، به دې دغسې سزاوار کي، ظلم مه کوه. هغه صحابي چې وکتل او داسې شاته وکتل چې دا ماله چا آواز راکه فاذا هو برسول الله، هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ولیده نو هغه وی یا رسول الله فاذا هو حر، باس چې دا خبره ده په دې به ماله الله سزا راکوي، ما د الله د رضا دپاره آزاد که فاذا هو حر لوجه الله، الله د رضا دپاره ما دی آزاد که. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل که دی آزاد کړی نو نو اور به په خپل لپیټ کې اغستی، ظلم دی کو نو اور به په خپل لپیټ کې اغستی وي. نو هغه زنانا چې الله د هغې باره کې سفارش کوي او حکم کوي چې د دوی سره د نرمۍ معامله کوي، د اخلاقو معامله کوي، او هغه تا ته ناسته ده ستا لاس که ټیپر راړل نو هغې پخوي، او که بینډۍ یې راړې نو پخوي یې، ستا جامې وینځي، ستا کپړې استري کوي، او هغه کپړې استري کول او وینځل، ستا بچي سنبالول، او دا هر څه تا چې دا شملدار پټکې ولی دی او تا چې دا ښکلې ټوپۍ په سر کړې ده دا استري کړې دی چولی دي نو دا د دې ښځې د لاسه دي. نو که هغې نه چېرته کمه کوزه کېږي نو برداشت کو که نه، دا غصه لږ کنټرول که مشکات کې روایت راځي من کف غضبه، من کف غضبه کف الله عنه عذابه یوم القیامه. چا چې دا خپله غصه لږه کنټرول کړه او هغې جاري نه کړه نو الله به د قیامت په ورځ باندې د ده نه خپل عذاب چې دی نو دا بند کی، الله به دله عذاب نه ورکوي. تھانوي رحمه الله یو ناشنا واقعه لیکلې ده. تھانوي رحمه الله ذکر کوي یو کسو نور داسې ډېر اعمال نو
رحم پکې و. دا هغه رحم په معامله باندې الله هغه سره ډېر د رحم معامله وکړه. داسې کار و یو ورځ ډېره غوسه ورله او دا یې وی چې زه دا خپله ښځه نن وهم. فورا یې دا خیال راغی چې دا خو زما ښځه هم ده، زما محکومه ده، زه حاکم یم، لیکن دا خو د الله بندام دی، دا د الله بندام دی. زه ګورم د دې ته چې دا د الله یو بنده دی، زه په دې باندې رحم کوم او خپله غصې تېره کړه. چې تېرې کړه دی وفات شو. څه وخت بعد دا هغه وخت یو لوی عالم بزرگ خوب ویني. دغه انسان په خوب کې دله راځي ورته وایي تا سره الله څه معامله وکړه. هغه ورته وایي زه په یو عمل باندې وبخلم، دا یو عمل زما الله ته خوښ و چې زما زړه کې غصه راله، خو زما زړه کې دا خیال راغی چې دا خو د الله بندام دی. نو ما هغه خپله غصه دغې د وجې نه تېره کړه او ما دا ونه وهله. ما ته الله وی چې ستا په زړه کې دا خبر راغلی و او زما د رضا دپاره تا دا خپله ښځه ماف کړې وه، زه نن تا ته ما ټول ګناهونه ماف کړه، جنت ته ځه. زما عزتمندو صفا حدیث ته من کف غضبه غصه اخرى کف الله عنه عذابه یوم القیامه. ته لږه خپله غصه دې بند کړه نو الله به ستانه په ورځ د قیامت باندې خپل عذاب بند کی، عذاب به درنه کی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشره څنګه ده؟ ماشاء الله رسول اللہ مبارک بارک راضی کانا متواصل الاحزان. رسول اللہ مبارک با ہر وقت پہ یو فکر کیو یو غم کیو. زکا یو سڑے دا تمام امت پیغمبر او دا تمام انبیاء و سردار دے غسر بدا امت سورا فکرو بیاغتا دا اللہ قوانین پرات دی، داغی نفاذ دے، تے استقامت حکم دے، او دشمنان ہر طرف تا دشمنی دشمن دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان متواصل الاحزان، لیکن ددی باوجود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه بخبر کور تکل راتو او کور تا برادن نکیدنو دو کار دا رسول اللہ. یو خاندل و رسول اللہ خندا سر برادن نکید چه کور تا رازی ولی حکم دا نرمائی دے. کور تا براتنو خاندل بے او چراتبا نو خندا کی بے سلام اچو رسول اللہ مبارک. کور تا برادن نکیدنو سردا غ فکر و غم و حزن رسول اللہ بخاندل او رسول اللہ مبارک با سلام کو پخپل کور والا باندے. او بیا د خوشتبی خبریں بے سورہ کولے. حدیث مبارک کے راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائی عائشی ما تا پتہ لگی چھ کل تا زمانہ خاپائی او کل چھ تا زمانہ خوشحالے خواہ تسوس خان دی رسول اللہ اگا پا خنداشوا بے فدا کا ابی و امی زما مورا و پلار دے پتا قربان شی رسول اللہ دا تسنگ پیجنے او زخو کلک لطان رڑک خاپایم دا خزے دا خاون رازی زخو خاپایم کلک لطان خود تدا پس پیجنے. نبی علیہ السلام و طوی عائشی تچ کلا زمان خپین توائے ورب ابراہیم پر رب ابراہیم میں دے قسمی تا دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کے زمانون ناخلے او کل چتا خوشحالے نو تب آوائے ورب محمد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکیش او رسول اللہ گوارے زڑکی درنا نیم خپا نور خو زستاد ہر قسم خادمیم
خو کله کله بس داسې خفګان راشي نو زه داسې کوم. دا اوس رسول الله پوهېږي چې زما حضرت عایشه کله کله خفه ده او بیا ورته وایم چې زه پوهېږم په دې، لیکن دا نه کوي. چا ورته یې آو بس ښه دا دې ولې ویلي دي؟ ها نه دا نشته، چې راځي سلام کوه. او ماشاءالله پیغمبر پاک چې به کله سلام وکړ او خوشحالی سره به رادن نشو نو کله کله به حضرت عایشې اشعار شروع کړه او هغې به وي لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. یو زمان ور دی یو د عالم نور دی. زمان ور محمد رسول الله هغه د عالم د نور نه غوره دی. ولی هغه نور خو چې کله رز راشي نو هغه نور را څرګند شي. زمونږ داسې نور دی چې اتو کتورو تیارو کې را څرګندېږي او راخیږي محمد رسول الله. دا د خوشگوار زندگی اصول دی. پیغمبر پاک وی المرأة کالضلع. ای دا ښځه چې دا ګوره دا پختۍ د پختۍ، دا پختۍ د کږه ده. ان اقمتها کسرتها، کدا تنیغه ماته بکې. وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، کته د دینه پایده اخلي نو پایده به ته اخلي سره د دینه چې دی کې باغ خپل کوګواله وي. علامہ قسطلانی رحمه الله ذکر کوي د حدیث باندې وفي تعليم للإحسان إلى النساء والرفق بهن والصبر على عوج أخلاقهن لضعف عقولهن. دی کے تعلیم دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چې ګوره د ښځو سره به احسان کې ښېګړه به کې، دی سره به د نرمۍ معامله کې او دی دا اخلاق کاږه واږه دي، دی سره به ډېره ګزاره کې صبر به کې. ځکه دا کم عقلي دي، ناقصات عقل، ناقصات عقل و دین. نو چې کله ناقصات العقل دي نو دی سره به ډېره معامله کې. المرأة کالضلع، پختۍ ده کږه ده، دا به نیغې نه. اسه تاسو درته خیال کړل چې بدن کې دی ځای نه دا پختۍ شروع دي، دی کې کم یو پختۍ نیغه ده. نیغه پکې شته. ته چرته چې کم نه نو شفا ته تللی ده اسلام آباد او یا چې کم نه نو کمپلیکس د پېښور ته چې زه راغلی به زما دا پختۍ ډاکټر صاحب ماله نیغې کا تللی دا که دله نیغې کړې نو بیا به تم نیغې تخته به پروتې، بیا به تم تخته پروتې، دا نه نیغېږي. نو چې کله خپلې پختۍ نه نیغې نو دا څنګه نیغې، دا څنګه نیغې؟ نیغېږي نه، نه نیغېږي. او دا د الله امتحان دی. تعالی و مرتبه په صدر کې. علامہ خرقانی رحمه الله بارک علامہ رومی لیکي چې دا غيو کرامتونه آشنا کرامت ته ګوره ښا قانون ته جوړ نه کې خان دا ور پورې ما زه ګوره هغه بل شان کرامتونه نه بیانوم. کاک علامہ رومی لیکلي و مې ده چې هغه به داسې کله کله و چې زمري باندې به د ځنګل نه راغی او نور به څه لخته مخته نه او مار نه به یې کوړه جوړه کړه او هغه مار په هغې باندې بیا زمری به روان و، زمری به روان و. وی چا ورته وی چې دا ولې؟ وی چې دا ما ته د ښځې د وجې نه الله دا لوی مقام را کړی، کور کې راته بلا ناسته ده، کور کې راته بلا ناسته ده. شاه عبدالغني رحمه الله چې کله به
د رومي دا شعر وی علامہ کی مختر سے بھی لکھی ہوئی آولا سے جذبہ کے راغے جذبہ کے بار آگے چکما د ښځې دا تکالیف بار بار نه برداشت کولې نن به دا زمری چې کوم دی نو مال الله غلام نه ګرځو دا هغه صبر و چې الله د هغې وجې ماله دا راکړه نو دا کږه ده خو ته صبر کو نو دا بلندي به الله رب العزت تعالی درکوي که دا به الله تعالی درکوي برداشت کوه په دې مقام ملاوي لوی ولی اللہ بزرگ مرزا مظہر جان جانان رحمہ اللہ دا لوی اولیاء اللہ کی تیر شوے دے دا غبارہ کے علماء کرام لکی دا خزا وفات شوا او دا انتہائی نازک مزاج او نفاست مزاج والا ساڑے ہو نفیس مزاج ہو زائب اسخا صحیح کو سر بے درد شو دا ولی اسخا دے کنڈول بے چتا الٹا صحیح کو لوخے بے الٹا صحیح کو دا ولی الٹا پروت دے دا ولی بس انتہائی نازک مزاج ہو دا بارک ناشنا یورز بادشاہ تا پوس لراغلے دے بادشاہ تا پوس لراغلے رے دے ناستے نو آغا تا سے منگے پروتو نو آغینے اوبرا واغستے نو آجان الٹا کے خودو نو پا دبا اندے چکم دنو اخپل کیفیت تاریشو چی داولی دوس الٹا کے خودو او غلط کے خودو خوخا کی نکو ملما دے بادشاہ رے پزان با تیر کم بد بے گا من بس دباز خلق و طبیعتی آغا بادشاہ پتہ جیوی تا بیمار ہے تا تا دیر تکلیفی نزویو خادم را لے گا من ددا سے زان ٹنکڑو کو ٹھیک نشو آتا ہے وی تپا دورا سے نپوئے گے کنڈول دے الٹا کے خودن چا خادم راو لے گے چا غبلا سی تا نپوئے گے چا خادم بدلا سی تدا شان سے چا خادم بدلا سی زا پہلے علماء کرام دا حالاتو کی لکی کھور والے چکل وفات شو پاغ علاقہ کے یو خزوا و بد زبانا بد اخلاقا دتا اللہ رب العزت زڑکی دا القا اکڑا الہام شو چیر جی تغی خزل پیغامی نکاو لے گا او دا دی وجبہ اللہ رب العزت چکم دنو تعالی مقام در کے علماء لکی دے آگا ٹیم دمرا مقبول نو بس تب زڑکی بیا بیا دا خبر رات لوے لے گا غچے سنگاو لے گا جو بس آغیم قبول کا نکاو شو خدای چې با کور ته ته نو چې څومره طبیعت نازک و او څومره به په لږ څه خفه کېده بس هغې به کسې هر سروال جاړ پراته چې ده باید دا کېنه ته دا چې کم نن راغلی دا چې کم بس غوسه موسه و بس دا غریب به چې کم نن و برداشت کول افغانستان نه یو عالم تللی د ده ملاقات لا دی چې ته کور کې نو پار تلے دروازے ٹکولے دا دروازے ٹکولے دا وی حضرت سے افشتے جا راغل دروازے لس سوک حضرت حضرت سوکتے دلتا حضرت نشتے دلتا حضرت نشتا حضرت مرزا مظہر جانے جانا مکار بچے دے تاسو چکم دنو مکار تا دا غوائی حضرت وائی غتل تم لکے زان لے تسپیر اغستے مکار زانا جوڑ کڑا دے تیم غریب راغلے دا صبر بے کو علماء کرام لکی بس اغوی چھ دا اللہ زما امتحان اخلیو ما برداشت ما گوری جز برداشت کوم کنو کوم سرد آغا نازک مزاج آبے برداشت کول اللہ داغی وجہ غلے علوی مقام ورکا نو خیر دے کنا چا غٹ اب سر دے تراشی وغت وی آئے تم ساروے نو خیر دے چا غٹ توائی دا چا آئی ایم سوری او یا چا کم ننو دا وغیرہ ایکسکیوز می نو خیر دے لگ دے گزارہ دے خپل کور والا سلام کو کنا نو چی دا گزارہ دے کولا معاشرہ با مزیدار روانی دا خو که پختهی دا که دا خپلی پختهی نیغی نو دام ننیغیگی و که دا نیغی دام ننیغیگی پیغمبر پاک ویلی نقم تها کسر تها که نیغی جو ماتے بے که نیغی ماتے بے و بس دا سی کگل ہی او گزارا ور سرکو نو بس جون بری تیریگی او که توائی چه ننیغو میں او دا بدل از دا سکم چه دا بیاد ساتی واللہ که دے اکتا دیش کولے آسی بلی گیا ہے
نو چې نشي کوله نو گزاره کوا. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات خودلی دي. الله اکبر. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا خیر فی النساء، د خزو کې سړیر خیر هم نشته. لا خیر راړي ګوره ها، خیر د اسم تبذیل سره ده دا نه چاړو خیر پکې شته نه، ډیر خیر پکې نشته. لا خیر فی النساء، ډیر خیر پکې نشته. خو ګوره ولا صبر عنهن، صبر تیم نشته. نکاح خو بلکا کول غواړي، صبر تیم نشته، کول به غواړي نکاح. بیا نبی علیہ السلام یغلبن کریما، عزتدار سړی چی نو دای پاغه باندې لګي غالب راځي، خبره ور سره تیزه کوي. ولې دای ته پته را کنه چې دې سره کریم دی. دیکھو چې کم دی نو انډے کھلاتے ہیں ڈنڈے نہیں کھلاتے. نو هغه ته پته نه چې دا خو سره شریف دی. نو چې شریف دی نو هغه بیا خامخا لګي پری کیږي چې دای خو هغه نه کوي. زخه دی دا راړه کنه، دا دی ولې دا سراړل وای دا د لاس چادر کړي، دا د لاس درکړو دا د لاس درکړو. وای په دې تا پیسې نه ورکړي، ولې لا مونږ ته آرام راوړوي، ولې لا مونږ ته څه ملاو شوی. ها دا د کم ځای نه درکړه، اسی د نه در ها. دا خبره مبر بتا تا کې پته دی وتا چې دته حکمنګ وو جده غږ نه کوي. ويغلب لئیم، و چې کم بد اخلاقی او بد غنی نو په زوروري دا هغه مخ کې خبره نه کوي چې ولا سراړي نه شو ګوري خو خرابي. یا خدای داسې بیا چا ده به وځي سان سره ګورو کې هغه ته نه وای ولی زکه چې کوای خو بیا خبره چې کم نه نو بشان کیږي. نو هغه ته نه وای. نو چې کم سړی داسې اخلاقی صبرناکی تحمل وي بردباری وي نو هغه ته چې کم نه دا د لاس درکړه ادا تا امن خو پروندا خوړلیو ولې موږ به روزانه دا خورو او دا به دا خبره مبره واوري. یغلبنا کریما دا مطلب نه چې په عزتدارو باندې زوروري، نه دا مطلب نه. په ځان په حدیث پوکا پویږي نه. بعضی مولیان غلطی معنی کوي، پویږي نه هغه يهود خوشاله، دا معنا نه. دا څه سوال دا معنا ده. بیا نبی علیہ السلام وی په احب ان اكون کریما مغلوبا، زه خدا خو خوم چې خیر د دالې لګ ماته خبره مبرې تیزی وکي، خو چې زه اخلاقی راشم بد اخلاقه نشم. بس اوبه کی خبري کګه دا نیږي خاصم نه. ولا احب ان اكون کریم لئیما غالبا، دا نه خو خوم چې زه د بد اخلاقه حساب شم او غالب دراشم چې دا ما تاړو خبره نشي کوله. دا تعلیم ورکي رسول الله امت لا چې تا کور ته سراړل نو دا خو کګه کینه پختای دا خو کګه دا نیږي نه. نو دا برته خبره کوي وای دا دی ول راړل ها تب ولا خو کلی جوړه راړي هغه به اصلي می ها هغه به خمزیداري خو هغه به تعالی ګرځان راوړي. نو دا به قیمتي له حساب چې ګرانه واخلي. نو کچګل دکاندار سره لړ شنو هغه بیکار ګرانه ورکی دک په دیار لسو د ما په 1500 راړه دات نو خر دا ولا حسابي. نو دکاندار ولا ارزان چې کم نو ګرانه ولګي نو دا بیا دک شانتن تا ته به دا خبره اترې کوي اوره خو بس خپل ژوند تیرو کني غي نو کسرتها بیا به ماته او بد اخلاقه کیږي با نو بد اخلاقه کیږي ما بس صبر کوا بردباری کوا او خیر دې کې د خپل کوګوالي او بس دا ماشاء الله دې کې هټیک د څه نقصان شته خو څومره خپل بچی د لراوړي دي زامن دې درې سالور لونه دې خېخ کولې دا غینه دې نوسین وسان دي څومره تمینه کې دا کده دا خزانه و دا کاګه پختای دا به کم ځای نه دا وری کم ځای نه راړل. نو گزاره کوا کنه گزاره کوا. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعلیم دا ور کوي، قرآن کریم تعلیم دا ور کوي. گزاره کوي دا اخلاق و مظاهره کوي. دا کم چنن منګه تاسو را جمع یو د واده سلسله کې الله رب العزت ته بابرکت او ګرځي. عامر واده د دای د کور د ژوند الله دې د خیر او د برکت وګرځي.
الله رب العزت دې منګه دیندار کی. ما خو یو څو خبرې کولې ای بس کومه ځکه دې محلې والا قرآن نه ماړه شوي دي ډېر زیات. خانانو کورونو کې ناست دي، غریبانو مو تښتېدل دي، به خوبونه ویني. سار به ما ته خوبونه بیانوي چې استاد بیګا مې خوب لیدلی او د قرآن د درس نه وتښتېدم او خوب مې صحیح که په پوله روانم چې دا به څنګه خوب وي. تا خدای په پوله مړ کړه پوه شوې. ته چې کوم د قرآن د درسه تښتې. ما خو یو څو خبرې کولې او دا طلبا دي دی رالل نو یو څو خبرې مې وکړه. دا په قرآن او سنت باندې مین دي. نو تښتې ماشاءالله د امیر دی هغه ټول به تلي ډولۍ پسې ای به ډولۍ راولې. هغه یو مستغني دی دم چاته ویلي نو جوړه چې چته کېنئ. دا خبرې دی کې دي ودونه کې دیله کوي خلک چې څوک کیني سواوري. اکثر داسې وي که نه. دا اوس ما یو څو خبرې وکړې که په دې معاشره کې دا خبرې چا خپلې کړې کور کې جنګ جګړې نه راځي او نه چې کوم نه د طلاقونه راځي. خو ملا ته څوک کیني نه. اوس که چېرته امیر دا اعلان کړو چې یاره سبا خیري چې کوم دی انشاءالله زمونږ واده دی او موږ به چې کوم دی نو د پېښور نه درېیمه ډله راولو او ښه مزېدار بیا به ما الله ډاکه وه تا به بیا به چې کوم خلکو وایي چې یو ترمس چای به دله زه هم پخه کړم ښه پیغامه شه که خیري یو ترمس چای به دله زه هم پخه کړم. بیا به ټول راتلل ټول به را خلاصو. الله رب العزت دې زمونږ ستاسو دین سره مینه او محبت نصیب وګرځوي. څومره چې موږ د قرآن او سنت نه لرې کیږو دومره به غر کیږو. دا نن چې څومره تباهي راغلې ده دا فحاشي دا عریاني د دې واحد علاج لاره چې موږ قرآن او سنت له لرې یو. قرآن او سنت موږ عملي زندګۍ کې راونستل. الله دې زموږ عملي زندګۍ کې راولي. دیندار خلک چې څومره هم دي که هغه په هر تنظیم کې کار کوي که په هر ډله کې کار کوي خو چې قرآن او سنت ته خلک رابلي دی سره کینئ تعلیم ته کینئ درس ته کینئ. ګینې یاسې او سیلاب د بېدینۍ را روان دی چې بیا به خپئ جاړئ به او هېڅ به هم نشئ کولی. الله رب العزت دی زمونږ ستاسو ژوند په قرآن او په سنت کې او الله دې زمونږ قرآن او سنت سره مینه پیدا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الله زموږ واړه او لوی ګناهونه ټول معاف کړي. یا الله موږ چې څه ووې موږ له په اول د عمل توفیق راکړې. یا الله زنانو له د توفیق عمل توفیق ورکړې. نارینهو له ورکړې. الله زموږ زنانه دینداره کړې زموږ نارینه دینداره کړې. الله زموږ په کورونو کې مینه محبت راولئ. الله دا مهنګایي دا عذاب په خپل قهر په خپل فضل او رحمت دا قهر زموږ نه لرې کړې. یا الله د بېدینۍ دا لهرونه الله په خپل فضل او کرم زموږ نه لرې کړې. الله ستایو ستا به یو زموږ نه راضي شي. یا الله څوک چې په کومه شعبه کې ستا د دین خدمت کوي یا الله ته کامیابي او کامراني ورته نصیب کړي. الله زموږ نه راضي شي داسې راضي شي چې بیا ناراضه مه شي. یا الله زموږ دینداره کورنۍ نصیب وګرځئ. زموږ بچي زموږ ښځې دینداره کړي او الله زموږ نه راضي شي. زموږ د بچو نه او زموږ د ښځو نه راضي شي. یا الله زموږ د تورسرو نه راضي شي. یا الله په دې ملک کې امن او امان راولئ. یا الله د قرآن کریم درسونه عام کې. یا الله د قرآن کریم سره سره د احادیثو د رسول الله مبارک درسونه عام کې. ستایو ستا به یو. الله زموږ نه رضا شي زموږ نه رضا شي زموږ نه رضا شي. یا الله دا واده د خیر او د برکت کې. کاکاجي مخکې ورځو کې وفات شوی دی هغه ته دعا وکړئ چې الله د هغه مغفرت نصیب کړي. څومره چې زموږ مردگان دې دنیا نه تللي دي الله ټولو ته مغفرت نصیب کړي او الله رب العزت موږ ته اتباع د سنت نصیب وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.